حضرت یو 27 یا 37 نکات دي. یو د دغه 37 نکاتو تر شا انټنشن او اراده وه. که صرف د دغه نکاتو خبره شي نو دا نکات او دا مطالبات خو چې ولته ولیکل شو په ټوله سوشل میډیا باندې وایرل مو نه شول. دا خو دغه ټول فیسبوک باندې وچلېدل چې دا 27 نکات دي او 37 او 35 دغه نکات دي خو دنیا له معلومي. نو د هغې د پبلیک کولو خو زه څه وایم چې هغې خو هېڅ معنی نشته. یو د هغې شاله ارادات څه دي، د موږ په خوله باندې دا بیان کول، دا وړاندې کول، د دا نه سیاسي مقاصد حاصلول، په دا باندې سیاسي لوبه ګرمول، دا شی چې کوم دی د مو متاثرینو له نقصان ورکوي. دغو د ښکار له د موجوده چې کومه منډه تړه یې شروع ده، کوم د حقوقو په حوالې سره یې خبره شروع ده، دغه شي له دا نقصان ورکوي. په دا مسله باندې کله د وفاق خبره راغله، د اپریشن متعلق د صوبې خبره راغله، په دا باندې باقاعده مونږ خبره کړې ده. مو ورته وویل چې دا تاسو کومه بیانیه ده تاسو به هسې د خپل سیاست دپاره کوو، خو د مونږ بیانیه بیا په حقیقت باندې مبني ده. نو داسې نه وي چې بیا مونږ هغه بیانیه مخې له راوړو او بیا دا ټول هر څوک پکې براونډ وي. دغې وجې نه بس وخت د دغې راغلی چې صرف دا خپل متاثرین او دا مجبوره خلک چې کوم دي دا سمبال کړی شو. که څوک احتجاج کوي، جلوس کوي، تحریک چلوي، څم کوي، دا ټول د موږ ورونه دي. خو اصل ضرورت د مفاهمت دی، د پوهې دی چې موږ سره پوه کړو، موږ سره کینو، موږ سره د دغو خپلو متاثرینو مشکلات ووایو. اصل شی دغه ضروري دی. پاتې شول معاهدې او مطالبې نو هغه هم په سوشل میډیا باندې د نویو خلکو کتل کېږي او په هغه باندې وایرل شوي.